دا ملګری تپوس کوي چې ما د یو عالم بیان اوریده، نو هغې بیان کې وفرمایل چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه دعا کول او د دعا په دوران کې لاس اوچتول ثابت دي، خو لیکن د دعا نه پس لاس په مخ باندې راخکل دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه ثابت نه دي، بلکې دعا به وکړه او لاس په دغه شانتې ښکته کړل. نو دی د دې باره کې تپوس کوي. نو جواب دا دی چې د احادیثو په کتابونو کې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه د دعا د پاره لاس اوچتول او د دعا نه پس بیا لاسونه په مخ باندې راخکل دا دواړه ثابت دي. د دعا په آدابو کې داوم دي چې دعا کې بنده لاس اوچت کی، چې کله دعا ختمه کی نو دعا نه پس به دغه لاس په مخ باندې راخکل شي. دا طریقه د احادیثو هم ثابت ده او د دغه بیان کوونکی عالم دغه خبره صحیح نه ده. او زه دې کلیپ پسې تاسو ته د سنن ترمذی چې د احادیثو په شپږو کتابونو کې چې کوم غټ کتابونه دي په هغې کې یو کتاب دی د مشکات شریف د حوالې تاسو ته د احادیثو درلیږم، په هغې کې عربی عبارت دی، خو مطلب هم دا دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام به دعا وکړه نو لاس به تر هغې وخته پورې نه ښکته کول تر څو پورې به چې هغه په مخ باندې نور راښکلي. نو دا طریقه ثابت ده، زه تاسو ته حوالې هم درلیږم او داسې قسمه بیانونو باندې دغه عمل پرېښودل جایز نه دی. دا ملګری تپوس کوي چې د یو کس ګوته اوچه کیږي او هغې کې وینه دننه اوچه شي او څه وخت پس دغه اوچه وینه د ټوکړې په شکل کې راوځي، نو دې سره اودس ماتیږي او که نه ماتیږي. نو جواب دا دی که چېرې صرف دغه اوچه وینه راوځي او دې سره نور څه وینه یا څه اوبه یا څه نو وغیره نه راوځي نو په دې سره اودس نه ماتیږي، او که چېرې دې سره نور څه مواد راووتل هغه وینه وي یا نور څه نو هغې سره بیا اودس ماتیږي. دا ملګری تپوس کوي چې کله یو کس د قرآن پاک تلاوت کوي د مونځ نه بهر او منګه هغه ولاړي منګه هم ولاړیو او هغه تلاوت اورو، نو آیا د دې دپاره نیت تړل ضروري دي او بغیر د نیت نه ودرېدل هم صحیح دي، او که منګه نیت وتړو نو ډیر افضل دی او که دغه شانتي ودرېدل افضل دي؟ نو جواب دا دی چې کله قرآن مجید لوستی شي نو الله تبارک وتعالی قرآن پاک کې فرمایي وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کله چې قرآن پاک لوستی شي نو تاسو هغې دپاره غوږ کیدئ او خاموش شئ. نو بس آدابو کې دا دي چې داسې طریقه باندې ځان ساتل چې هغه د ادب طریقه وي، که هغه ولاړه وي که هغه ناسته وي، او هغې ته غوږ کېښودل پکار دي، خاموشي اختیارول پکار دي، او د نیت تړلو دې کې څه ضرورت نشته، نیت صرف مونځ ته تړلی شي. دا ملګری تپوس کوي چې کله یو سړی د چا قبر له لاړ شي نو هغې کې چې کار وکړي نو ډېر زیات ستړی شي، او که دغه کار هغه بل ځای کوي د مزدورۍ په نیت باندې نو دوره نه ستړی کېږي. نو عامو خلقو کې دا مشهوره ده چې د قبر کار چونکې د ثواب کار دی نو په دې وجه دی کې فرښتې امداد نه کوي دی سره، او د مزدورۍ کار هغه د ثواب کار نه دی نو په هغې کې ورسره امداد کوي. نو دا قبر کې چې بنده ډېر ستړی کېږي نو دا په دې وجه چې د فرښتو امداد نی، نو د دې خبرې څه حیثیت دی؟ نو جواب دا دی چې اول خبره دا ده چې د چا قبر لتلل دا د نیکۍ کار دی، لیکن مزدوری کول دا د نیکۍ کار دی، دا د شریعت یو حکم دی. خپل ځان له خپلو بچو له محنت کول مزدوری کول دا د نیکۍ کار دی. دا نه چې د قبر کار د نیکۍ کار دی او د مزدورۍ والا کار دا د نیکۍ کار، دا یو عام تاثر دی او صحیح نه دی. دویمه خبره دا ده چې دا یو غلط تصور دی چې د قبر په کار کې فرښتې امداد نه کوي. الله تبارک وتعالی انسان سره ډېرې فرښتې مقرر کړي دي چې نیکو کارونو کې هغې فرښتوی هغه انسان سره امداد کوي، که هغه د قبر کار دی که هغه د نور څه کار دی. خدا یو عام تاثر چونکې خور شوی دی نو یو نفسیاتی اثر وي چې کله بنده مخکې نه پته وي چې د قبر کار درون کار دی او دا چې زه وکړم نو زه به ستړی کېږم، نو د هغه ذهن دا یو سیټینګ کړی
او دا هغه یو تاثر قائم کړی په مازغو کې، نو چې کله هغه کارو کې نو هغه ستړیواله ډیر محسوسي. نو دا هغه عام د رواج د وجنه دغه یو ترتیب په وجه دا بنده ستړیواله ډیر محسوسي. باقی دا خبره غلطه چې فرښتې امداد نه کوي، فرښتې هر یو نیک کار کې تعاون کوي انسانانو سره. ترجو حق هغه در عدت پورې دی، نو چې د کومې زنانه کوم عدت دی هغې عدت کې خاوند ته د رجوع حق حاصل دی په شرط د دې چې طلاق رجعي وي. که سړي طلاق ورک رجعي خپلې ښځې له او هغه حامله وه، نو اوس مثال په طور باندې یو ورځ پس د هغې وضع حمل وشو، حمل یې وزېږو، نو ده ته د رجوع حق صرف یوې ورځې پورې حاصلو. چې کله د طلاق رجعي ورک ورځ پس هغې حمل وزېږو، نو د حمل زیږولو نه پس طلاق رجعي په خپله باندې طلاق باین ته واړېده او دا ښځه په ده باندې حرامه شوه. د رجوع حق هغه تر عدت پورې دی. عدت لږ وي نو لږ حق بی، ډیر وي نو ډیر حق بی. حایزه کې به دته د 3 حیضو پورې د رجوع حق حاصل وي، او حامله کې به دته د وضع حمل پورې د رجوع حق حاصل وي. اوس وضع حمل کله کیږي نو هغه به حالاتو پورې منحصر وي. که زر کیږي نو د حق به زر ختم شي، او که پس کیږي نو د مثال په تور اوس هغه 9 میاشتې پس ماشوم وزېږي، نو د رجوع حق به تر 9 میاشتو پورې چلیږي. او زه به تورې صرف مثال وام، که چېرې ګنټه پس هغې حمل وزېږه او د طلاق رجعي نه پس نو هغه باینه شوه، دته د رجوع حق ختم شي. دا ملګری تپوس کوي چې یو زنانه واده شي او کور جدا شي او د هغې زکات مستحقه وي، نو مور پلار هغې له زکات ورکولی شي او که نه؟ یو تپوس دا دی. دویم تپوس دا دی که دغه مور او پلار جدا شي او تمام رونه خویندې جدا شي، نو بیا دغه مور پلار دغې لور له زکات ورکولی شي او که نه؟ او دریم تپوس دا دی چې دغه رونه د خپلې خور له زکات ورکولی شي او که نشي ورکولی؟ نو جواب دا دی چې د مور او د پلار زکات په اولاد باندې دا به هر حال نه کیږي. که مور پلار سره جدا وي، که د مور پلار سره یو ځای وي، کورونه جدا وي او کورونه یو ځای وي، خو د والدینو زکات په اولاد باندې نه کیږي. البته که لور ته ډیر سخت ضرورت وي، نو بیا هغه مور پلار دی ولګي خپل زوم له زکات ورکي، نو زوم د هغې په اولاد کې نه دی، نو هغه باندې د دې زکات کیږي. دویمه مسله هغه د رونو ده، نو د رونو زکات په خور باندې کیږي. که هغې جدا وي نو بیا مسله خو بالکل نشته، او که یو ځای وي نو بیا په هغې کې لږه مسله شته، ولیکن دا تاسو چې کوم صورت وایي نو هغه خو جدا جدا دي. نو د رونو زکات هغه په خور باندې به هر حال جایز دی. که د غنونه مور پلار سره یو ځای وي او که د مور پلار نه جدا وي، خو په شرط د دې چې د رونو د خپل مال نه زکات ورکوي، نو په خور باندې د هغې زکات کیږي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. اصل کې د عدت مسله دا ده چې کله یو زنانه ته طلاق ملاو شو، که هغه طلاق رجعي وي، که باین وي، که مغلظ وي، نو د دې حالت ته به کتلی شي چې دا حامله ده او که غیر حامله ده. که حامله وه نو بیا د هغې عدت هغه وضع حمل دی، څنګه چې تاسو ووایي، یعنې حمل چې کله وزېږئ د دې عدت به ختم شي، خوا یو ورځ پس وي خوا کال پس وي. که چېرې حامله نه وي نو بیا به د هغې 3 قروء والا مسله وي چې 3 حیضه به هغه تیری. نو اصل مسله هغه د ښځې حالت ته کتل دي، د مطلقې حالت ته کتل دي. که حامله وه نو عدت وضع حمل دی، او که غیر حامله وه نو بیا به هغه چې حایزه وي نو بیا به د هغې عدت 3 قروء هغه 3 حیضه وي. دې کې د طلاق مسله نشته چې د طلاق په وجه عدت مختلف کیږي. طلاق چې هر رنګ وي، خو د ښځې حالت په وجه باندې به عدت مختلف کیږي.
نو مطلب دا چې مین سیز هغه د ښځې د حالت نشاندهی کول دي چې هغه څه شی دی، حامله نو وضع حمل، غیر حامله حایزه نو 3 حیزه دي. دا ملګری تپوس کوي چې مونږ دوبۍ کې کار کوو، نو چې کوم ځای کې زمونږ سایټ کې کار دی نو هلته کې د واشروم څه بندوبست نشته، نو مونږ چې واړه بول وکړو نو په ټیشو پیپر باندې او دس اوچکو نو بیا استنجا نه بغیر زمونږ د پاره موس کول څنګه دي؟ نو جواب دا دی چې بیا داسې د عذر صورتحال وي نو تاسو احتیاط کوئ چې د وړو بولو په چې کوم ساس کې دي هغه د بدن په نور حصہ باندې اون لګي، چې نور بدن پلیت نشي. نو چې نور بدن نی پلیت شوی د کم ځای نه چې واړه بول روزي، صرف اخکه ځای پلیت شوی وي، هغه ځای پاکولو سره بیا د بغیر د استنجا نه که یو سړی او دسو کی او موس کوي نو د دې گنجائش دی. خو لیکن که د وړو بولو په وجه باندې نور بدن ته هغه واړه بول ورسېدل د بدن څه حصې ته، نو بیا هغې وینځلو نه بغیر به موس کول جایز نه وي. دا ملګری تپوس کوي چې منګه دلته دوبۍ کې کار کوي، نو دی وایي چې منګه د ریکورای والا کار کوو، دا سرویس ډیګ والا کسان منګ ته ټیلیفون وکړي چې دلته کې گاډی راغلی دی هغه به تاسو اوچتوئ او لامبوئ به، نو هغه وایي چې منګ له به تاسو په یو گاډي پسې 15 روپۍ راکوئ. وی بعضې کسان راته وایي چې 15 روپۍ منګ له مه راکوئ خو میاشت کې منګ ته 25 روپو کارډ لوډ کوئ. نو دی وایي چې دا معامله جایز ده او که ناجایز ده؟ نو جواب دا دی چې دا په ظاهره کې د کمیشن یو صورت ښکاري، او چې کله یو کس د 2 پارټو ترمنځ شي او یو جایز کاروبار کې خپل سرګرمي ښکاره کوي، یو نه گاډی الی او د سکار د پاره او بل لای ورکوي او هغه پکې کار کوي، نو دی چونکې میس کې یو ایجنټ په تور باندې کار کوي نو د لپاره کمیشن اغستل جایز دي، خو صرف شرط دا دی چې کار جایز وي، او دویم شرط دا دی چې کمیشن مقدار معلوم وي، لکه څنګه چې تاسو وی پر گاډي پسې هغې 15 روپۍ الی یا میاشت کې 25 روپو کارډ لوډ کول، نو دا چونکې مقدار معلوم دی نو که کار جایز وي او هغې میس کې دغه کردار ادا کوي نو دا د کمیشن یو صورت دی او دا جایز دی. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس امام پسې موس کوي او چې کوم ځای کې د مقتدی دپاره قرائت یا سبق ویل وي نو هغه ځای هغه خپل سبق وایي، خو لیکن سجده کې سبحان ربی الاعلی په ځای باندې لبیک یا رسول الله وایي، نو دی وایي چې دا موس کیږي او که نه کیږي؟ نو جواب دا دی چې د هر یو رکن خپل خپل تسبیحات دي او دغه تسبیحات مونږ ته د شریعت د طرف نه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خولی دي، نو د هغې اتباع او پیروي ضروري ده. د خپل ځان نه الفاظ اضافه کول او هغه الفاظ ویل چې هغه سنتو کې نه دي راغلي، احادیثو کې نه دي راغلي، نو دغه الفاظ ویل جایز نه دي. او بالخصوص دا تاسو چې کوم لفظ وایي نو دې سره خو موز بالکل نه کیږي، د موز په نه کېدو کې خو څه شک او شبه نشته، خو خدای مکه لبیک یا رسول الله ویلو سره که د په زړه کې دا خیال چرته راغی چې یا رسول الله زه دا سجده تا ته کوم، نو بیا دا ډیره زیاته خطرناکه خبره ده، بیا به د کفر او د ایمان خبره جوړیږي. نو دا کس په حکمت سره او په همدردۍ سره پویه کړی شي او د دغه حرکت نه دی منع کړی شي، او چې کوم منځونه داسې کړي د هغې اعاده ضروري ده. دا ملګری تپوس کوي چې بغیر د شرط لګولو نه چې ملګرو د پیسو شرط نی لګولې نو لډو کول دا شریعت کې څه جواز لري او که نه؟ نو جواب دا دی چې بغیر د شرط نه لډو کول دا مکروه تحریمی ده او په شرط سره بیا دا حرام ده، او د هغې وجه دا ده چې دې کې نه څه دنیوي فایده شته، نه پکې د آخرت څه فایده شته، نه پکې د جسم فایده شته، نه پکې د دین فایده شته، سیوا د وخت ضایع کولو نه، سیوا د قیمتي زندګۍ بربادولو نه. او کله چې سړی د دې کیلونو عادت شي نو دا بعیده خبره نه ده
چې دی به سبا له په دې باندې شرطونه نه لګي، دا د هغې دپاره یو پوړی جوړېدی شي. نو چې کوم یو کار اوس یا په آینده زمانه کې د حرام کار دپاره پوړی جوړیږي، نو د هغې حکم د ناجایز والی دی. نو که څه ملګري لړو کوي بغیر د شرط لګولو نه، نو دا جایز نه دی بلکې مکروه تحریمی دی. جی دا ملګری تپوس کوي چې د قصر مسافت او فاصله څومره ده؟ دی وی چې څوک وایي چې 78 کیلومیټر ده، څوک وایي چې 73 ده وغیره. نو جواب دا دی چې د جمهورو د فتوی مطابق 78 کیلومیټر دا د سفر مسافت دی. دا اصل کې 77 د پاسه کیلومیټر دی، 77.5 دغه شانتي کیلومیټر جوړیږي، خو موږ احتیاطاً 78 کیلومیټر وایو. نو تاسو د خپل منځونو د قصر او د اتمام دار و مدار هغه په 78 کیلومیټر باندې ساتئ. جی دا ملګری تپوس کوي چې یو کس جعلي سرټیفیکیټ جوړ کی یا سند جوړ کی او بعضې ځایونو کې د 14 یا د 14 هغه سرټیفیکیټ خرڅیږي. نو که یو کس دغه سرټیفیکیټ والی او هغه دغه تعلیم نه وي کړی او د دې سند او د دې سرټیفیکیټ په بنیاد باندې هغه یو سرکاري نوکرای باندې ولګي، نو د دغې نوکرای کول او د دې په نتیجه کې د تنخواه او د هغې خوراک د دې باره کې تپوس کی چې د دې شرعي حیثیت څه دی. نو جواب دا دی چې کله یو کس تعلیم نه وي کړی او د یو خاص درجې یا د یو خاص کلاس یا د یو خاص عهدې هغه ډیګري او سند علی په پیسو باندې، نو دا بغیر د څه شک شبې نه خیانت او دوکه ده او د شریعت پرو سره دا جایز نه دی بلکې ناروا او حرام دی. البته که چېرې د دې سند په نتیجه کې دته یو نوکری میلاو شوه، استازي میلاو شوه یا بل عهده میلاو شوه او په دغې کس کې د دغې عهدې اهلیت وو، یعنی چې کوم کار حکومت ته د دنه په کار دی هغه کار اهلیت د کې شته او د هغه کار کولی شي، نو کار بیا دا تنخواه بیا جایز ده، خو لیکن دا طریقه ناجایز ده او داسې اختیارول دا طریقه کول دا ناروا دی. جی دا ملګری تپوس کوي چې د حضور اکرم صلی الله علیه وسلم په روزه باندې سلام چې خلق کوي الصلاة والسلام علیک یا رسول الله، نو دلته مدینه منوره کې یو عالم بیان کو چې یا رسول الله به پکې نه وای. نو د دې باره کې تپوس کوي، نو جواب دا دی چې کله بنده د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم روزي مبارک ته ولاړ وي، نزدې ولاړ وي، نو بیا الصلاة والسلام علیک یا رسول الله په طریقه باندې سلام کول پکار دی. غالبا د دغه عالم مراد بداوی چې د لری نه، مثال په تور موږ پاکستان کې یو یا بل ځای کې یو او د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د روزي نه لري یو، نو بیا دغه طریقه باندې سلام کول جایز نه دی. الصلاة والسلام علیک یا رسول الله ویل نه دی پکار، دا د لری خبره ده. د نږدې چې ولاړ وي بنده روزي ته، نو الصلاة والسلام علیک یا رسول الله ویل بالکل جایز دی او زمونږ تمام علماء کرامو دا لیکلي دي. دا ملګری تپوس کوي چې کله یو روغه کیږي او یو طرف والا یو ګډ بوزي او هغه حلال کی، نو د جرګي والو د پاره د هغې خوړل جایز دی او که ناجایز دی. نو جواب دا دی که چېرې یو فریق په خپله خوښه باندې بغیر د څه دباو نه، بغیر د جرګې د وینا نه یو ګډ بوزي یو څاروی بوزي او هغه حلال کی، نو څنګه چې عام خلک خیرات کوي نو د هغې خوړل جایز وي چې چاته یې وینا کړې وي، نو دغه شانتې د جرګې والو د پاره د هغې خوړلو کې څه مسله نشته، خو په شرط د دې چې په هغه باندې لازم کړی شوی نه وي، په هغه باندې دباو نه وي. ځکه که چېرې په هغه باندې دباو وي بیا به د هغه د زړه مرضي په هغې کې شامل نه وي، او نبی علیه الصلاة والسلام فرمای چې د مسلمان مال د هغه د زړه د مرضۍ نه بغیر خوړل جایز نه دی. دا ملګری تپوس کوي چې کله اقامت والا اقامت کوي، نو دا خلک به څه ټیم پاسي، مقتدیان به په صفونو کې مونځ دپاره څه ټیم ودرېږي، قد قامت الصلاة سره به ودرېږي که د اول نه به ودرېږي. نو جواب دا دی
چې د خلقو د پاره د اقامت شروع کېدو سره صفونو کې ودرېدل پکار دي او قد قامت الصلاة نه پس ناسته جایز نه ده. بعضی کتابونو کې لیکلي دي چې قد قامت الصلاة سره به ودرېږي، نو د دې مطلب دا دی چې د قد قامت الصلاة نه پس ناسته جایز نه ده، او دا مطلب نه چې د دې نه مخکې ودرېدل جایز نه دي، بلکې د قد قامت الصلاة نه مخکې غیله ودرېدل پکار دي، یعنی اقامت سره سره ودرېدل پکار دي. دا ملګری تپوس کوي چې دا امام کله مقتدیانو ته وایي چې سووا صفوفکم فإن تسویة الصفوف من اقامت الصلاة، نو دا به د اقامت نه مخکې وایي او که وروسته به وایي. نو جواب دا دی چې دا کلمات د اقامت نه وروسته ویل کېږي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس د ګبین مچای بل له ورکړي او ورته ووی چې زمونږه سوره اصل سرمایه ده، د هغې نه پس به ګټه تقسیمو، نو بیا هغه ورله محنت وکړو، رأس المال یعنی اصل سرمایه ورله پوره کړه، او بیا د هغې نه پس یو کال تیر شو، نو هغه مالک نیمې مچای خرڅې کړي، بیا څه وخت پسې نورې مچای خرڅې کړي، او هغه ته ورته وی چې دا تا ولې خرڅې کړي؟ ده ورته وی ته خو مزدور سړی، خپله تنخواه واله. دی د دې مسلې باره کې تپوس کوي چې د دې شرعي حیثیت څنګه دی. نو جواب دا دی چې لومبنۍ خبره خو دا ده چې مضاربت ته دا اړېدی نشي، ځکه چې مضاربت په پیسو باندې کیږي، چې یو سړی بل له پیسې ورکي او هغه ته ووایي چې په دې باندې کاروبار کوه. دلته کې هغه له ژوندی مچی ورکړي دي. دویمه خبره تاسو دا کوئ چې د مالک ده ته ووایي چې زما اصل سرمایه پوره شي، نو د هغې نه پس به ګټه تقسیمو. نو اصل سرمایې پوره کېدلو دا خبره د سمجھ کې نه راځي، ځکه چې هغه ورکړي مچای دي، نو مچای خو خپل سر په خپله باندې ساتي. که چېرې خدای مکه هغه مچای ضایع شوي، نو هغه مضارب یعنی عمل کوونکی د هغې ذمه دار نه دی. او درېمه خبره دا ده چې وخت نه مقرر شوی دی دپاره، حالانکه مضاربت دپاره وخت مقررول ضروري وي. نو د دې وجوهاتو په بنیاد باندې دا معامله هغه د مضاربت نوم باندې وي نو دا مضاربت فاسده ده، او په دې صورت کې هغه کار کوونکې محنت کوونکې هغه د تنخواه مستحق جوړیږي چې دا ولا تنخواه ورکړه، هغه ته دغه حق حاصل شو. نور په دې کې مضارب ته د څه دعوی کولو د څه تاوان اغستو حق نشته. جي دا ملګری یو تپوس کوي چې وادي تیه کې مفسرین لیکي چې وادي تیه کې ونې نه وي، او بیا چې کله وانزلنا علیکم المن والسلوى هغې باره کې لیکي، نو د ونو کې به ورته یو سپینه غوندې الوا لګېدلې وه چې هغې ته من ویلی شي. نو دوی وایي چې دغه ځای کې لیکي چې ونې نشته او دې ځای کې لیکي چې ونې شته. نو جواب دا دی چې دا ټول واقعات دا د وادي تیه دي، او چې کوم ځای کې مفسرین لیکي چې ونې نه وي، نو د هغې نه مراد هغه ونې دي چې هغې ته به بنده لاندې کینی، سورې حاصل کی، لکه توت شو، بیکیانه شوه، شوه شوه وغیره. او دغه معرف القرآن کې لیکلي دي چې ونه نه وه چې د هغې لاندې دی سورې حاصل کړی وي. او چې کوم ځای کې لیکي چې په دې ونو باندې به من لګېدلی، نو دې نه مراد جاړکی دي، دا وړې وړې جاړکی چې په دې صحراګانو کې وي، چې د هغې لاندې ناسته نه کېږي او د انسان د قد نه هغه اوچتې هم نه وي. نو دغه من به په دغې جاړکو باندې لګېدلی، وادي تیه کې جاړکی وي خو ونې نه وي. نو چې کوم ځای کې د ونو نفي راغلی ده، نو هغه هم صحیح ده، او چې کوم ځای کې د ونو ذکر راغلی دی، د هغې نه مراد دغه جاړکی دی. جي دا ملګری تپوس کوي چې د یو کس نه د 2-3 کالو د سحر منځونه قضا شوي وي، اوس هغه قضا راګرځي. نو دې باره کې دی د 2 خبرو تپوس کوي. یو دا چې دې سره به سنت کو او که نه به کو، او دویم دا چې دا به د سحر په ټیم کې کو که نه ماسپښین، مازیګر، ماښام یا ماسخوتن، په دې اوقاتو کې قضا جایز ده. نو جواب دا دی چې د سحر مونځ باره کې اصول دا دي
چې کله د کمې ورځې د سحر مونځ قضا شي که په هغه ورځ باندې یې کوي یو کس مثلا د نن سحر مونځ قضا شو او یو سړی دا نن ورځ کې کوي نو که د 12 بجو نه مخکې کوي نو خو ورسره به سنت کوي فرض به کوي او که د 12 بجو نه وروسته کوي نو بیا به صرف فرض قضا کوي نو تاسو چې دغه د 3 کالو منځونه قضا راګرځوئ نو صرف فرض به کوئ سنت به ورسره نه کوئ دویمه خبره دا ده چې دا تاسو ته اختیار دی چې څه ټیم هم تاسو ته میلاویږي نو د دغې د قضا راوړلو اهتمام کوئ که د سحر ټیم وي که د اشراقو نه پس ټیم وي که ماسپښین وي که مازدیګر وي که ماښام وي که ماسخوتن وي که شپه وي هیڅ قسمه مسله نشته هر یو ټیم کې دا قضا مونځ کیږي دا ملګری تپوس کوي چې زمونږ سره رشتہ دار دي نو هغه آمدنی حرامه ده نو که موږ هغه کره نزیو نو صله رحمه مسله ده او زو نو هغه کره به خوراک سکاک مجبوری وي او دا غیر رزق حرام ده نو په شریعت کې د داسې قسمه صورتحال باره کې څه حکم ده نو جواب داده چې کچري الته کې ستاسو تلل او ضرورت وي نو کدا غي لګه غوندي آمدنی حلال وي 100% د اغي آمدنی حرام نه وي لګه پکې حلال وي نو بیا خو گنجائش ته چې تاسو د اغي حلال آمدنی نیت کوي او تاسو وایي چې د موږ ته شی اګدي نو دا موږ د اغي حلال کمایانه حلال آمدنی نه خورو خو کچري خدای مکه مکمل رزق حرام وي الف نواری تر یې پوری او دا حلال پکې اس قسمه سه گنجائش نوي نو بیا تاسو کوشش وکړئ چې زئی نزان سره س تخفه والی س نقد پیسې اغه له په تخفه کې ورکي چې سوره تاسو ال ته خوراک کوي نو د هغه مطابق ورلسه شی اوړي او دا نیتو کې چې دا منګ خپل رزق خورو خپل روزي خورو نو ان شاء الله تعالی د حرام او د خوراک د گنجای د وبال نه بتاسو بچ شي دا ملګری ته پوس کوي چې زمونږ په علاقه باندې دا یو رواج شروع شوی دی چې کله یو کس وفات شي نو داغه پسماندگان 30-40 ورځې پورې داغه قبر له سحر کې زی او هغه ته تلاوت کوي دا ته پوس کوي چې په شریعت کې د دې خبرې څه حیثیت ده نو جواب داده چې په دې کې شک نشته چې کله یو انسان وفات شي نو هغه د ژوندو خلقو د دعاګانو د غي د ایصال ثواب کاغه تلاوت ته کاغه ذکر دی کاغه نوافل دی نو د دې محتاج وي او د دغه اعمالو هغه ته فائدہ ومرسي خو په دې کې شرط داده چې دغه اعمال کاغه تلاوت ته ک نوافل دي هر څه چې دي چې هغه د شریعت د اصول مطابق وي په شریعت کې دومره قدر له خبره شته چې د جمعې پر از باندې د ماسحر نفس د نور خطونه مخ کې زیارت القبور دا مستحب دي د جمعې پر از باندې د سحر د مزنفس او د نور خطونه مخ کې دغه ټیم زیارت القبور یعنی قبرونو زیارت کول دا مستحب دي دوره خبره شته کتابونو کې او دا خبره چې روزانه میاش او سلويخت ورځې پوري دا روټین جوړول د دې په شریعت کې اصل نشته او داسې قسم رواجونه جوړول په ځای د دې چې هغه مړي ته ثواب رسي بعض اوقات نقصان رسي نو د دینه احتراز پکار دی که څوک خواهشمن وي نو هغه دی روزانه په خپل کور کې تلاوت کوي په جمعات کې تلاوت کوي او دا غي ثواب دی وته رسي دغه عمل دا یو رواجی سیز دی د شریعت په دې د شریعت کې ردی باره کې اصل نشته جی دا ملګری تپوس کوي چې د ماسپخین د مزنه مخ کې نفل کیږي او کنه کیږي نو جواب داده کله چې د ماسپخین ټیم داخل شو انو د ماسپخین منځلانی کړي نو بالکل نفل کول شي د نفلو سره رکاوټ نشته د ماسپخین د زوال نفس دا زوال دا ټیم مکروه دی د دې نفس نفل بالکل کیږي کله مزنه مخ کې کوي کیږي کله مزنه رستو کوي نو کیږي هیڅ قسمه مسله په دې کې نشته جی دا ملګری ته پوس کوي چې یو کس شادي شوده دی او بچی نشته نه هغه د خپل خزې په سینې باندې خله کې خدا او پای تیر شو نو دوی دوه ته پوس کوي یو دا چې د شادي شوده خزې چې د هغه بچی نه وین دغه پای وی او کنه وی او دویم ته پوس دا چې په دغه پایو تیرې دو سره په نکاح باندې څه اثر پریوته او کنه نو جواب داده
چې د شادي شده ښځې پای وي یا نه وي دا د شریعت مسله نه ده، نو دې سره زمونږ صدوره سروکاروم نشته. البته دا دویمه خبره هغه دا ده که چېرې دې کس د خپلې ښځې په سینه باندې خوله کېښوده نو که پای وو او تېرې کړه یا پای نو که څه شی تیر شه نو دوره خبره واضحه ده چې په دې سره په نکاح باندې اثر نه غورځېږي، نکاح نه ماتیږي نه خرابیږي. البته په اختیار سره د خپلې بیبي پای څکل دا حرام دي. دغه پای الله تعالی صرف او صرف د ماشوم بچی دپاره پیدا کړي دي، د ماشوم بچی دپاره د هغې خوراک جایز دی، د خاوند دپاره هغه تیرول یا څکل دا حرام دي جی. خو لیکن که چېرې دا کار یې وکړو نو ګناهګار دی، خو د نکاح باندې اثر نه دی غورځېدلی، نکاح حسب سابق هغه برقرار دی جی.